د قرآن کریم د ترجمه د ختم په سلسله کې ما لار کې اوس دا جنډه لګول لکانو لیدنو التمه تپوس حکم چالک واده دې کړ زکه جزو ودونو مدونو ته زمانانو مالا سره چې چل را سره نه شي و چې نه ختم دي نو هغه وخت کې ما ته د ډاکټر اقبال یو شعر یاد شو چې داغه په زمانہ کې چا په یو شپه کې جمعات جوړ کړو نو هغه وی چې مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا نما تدا شعر آیات سے قرآن کریم اصل غرض دنیا تا چې دراتلو سده هغه تراشي دا جنډه وغیرہ لګول خو په خپل ځای کې ستاسو د نفس خواهشات وي او د نفس شوق وي خو اصل غرض د قرآن کریم چې سده الله دیو کی چې تاسو هغه غرض تراشي عزیزانو یو سلور کتابونه د اسمان نه نازل شوي په یو سلور کتابونو کې صحیفې دي او سلور کتابونه تورات دے انجیل دے زبور دے او قرآن کریم دے یو سلور کتابونو سرا چکم پیغمبران اللہ را لے گلی نو داغه پیغمبرانو مشن داو او پاغه کتابونو کې لیکلي داو چې تاسو بد قوم تعلق دنیا سره دومره پریدای چې وخت پې تیری باقی تعلق د دې قوم چې دی نو هغه به د خدای سره جوړاو ځکه چې د دې قوم اصل مرجع چې ده هغه به خدای وي دنیا کې تاسو وګورئ سړی دنیا کې چې اوسېږي پلار سړی مور سړی ښځې سړی لور سړی زوی سړی عزیزانو سړی کلی سړی رشتې سړی وغیرہ وغیرہ او چې ساتي وځي دا ټول تعلقات منقطع شي ښځې سره رشته ختم شي زوی سره رشته ختم شي لور سره رشته ختم شي عزیزانو سره رشته ختم شي کلی وطن سره رشته ختم شي د دې یو نوې رشته شروع شي د پروردگار عالم سره او په هغه نوې رشته کې بیا رومبنه تپوس چې د دنه کیږي هغه دا نه چې تا سره دولت څومره او تا سره پیسې څومره او ستا ښځې څو ستا بچی څو دان رومبنه تپوس چې کم کیږي هغه دا کیږي چې ستا خدای څوک ته دنیا کې د چا بنده وي
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سړی دوه حالت یا حالت دای چې دا نیک او یا حالت دای چې دا بد. دنه چې تپوس وشي چې ستارب سوکو نو کدانی کی خدا ہوئی چې ربی اللہ زما رب اللہ نبی دے سوکو دے ہوئی چې محمد رسول اللہ ملائکی ورته وای چې مونږ ته وړاندې نه پته و چې تبم دسې وې اوس په دې ځای کې نوم کنومت العروس او د شپ دې ځای کې په شان د ود کېدو د ډومبه شپې د ناوي. اوس کدا سړی بد او من ربک ستا خدای څوک نو دی ورته وی ها ها لا ادري هاي هاي زه هو الله کپی نو نه پوي پیغمبر دي څوک ها ها لا ادري نه پی. اوس ملائک ورته وی چې او خبيثه مونږ ته وړاندې نه پته و چې تبم داسي. حدیث کې راځي چړمبنه گزار د ملائکو داسي وی ړمبنه گزار چې د دې سړی وای چغه مشرق او مغرب کې واوري دي. الله دې امان راکړي چې څومره گزار تیزی نو دومره چغه تیزی. اوس دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې وایو چغه واوري دي شي. خدای دې مسلم. نو زما عزیزانو د یو لک سلیری زره پیغمبرانو راتلل او د 104 کتابونو دنیا ته راتلل. غرض چې وغه صرف یو چې د دې قوم تعلق چې د هغه د خدای سره جوړ کړي. بلم لا څوک شته په دنیا کې چې هغه سره تعلق جوړ کړي شته؟ ګوره کته مالدار سره تعلق جوړول غفتل غواړي او په مال مېنی نو د الله نه لوی مالدار څوک شته؟ کته خسته سره تعلق جوړول غواړي په حسن عاشق نو د الله نه ذات خسته څوک شته؟ ټیک کته یو داسې ذات سره تعلق جوړول غواړي چې هغه کې به ټول عمر تغیر ناراضي نو د الله واحد ذات ته چې هغه ټول عمر په یو حال وو او ویبه او تغیر به پکې ناراضي. د دنیا حسن خدا سي دی چې ننوي او سبا بني کدا څه نه ده. هغه حسن دی چې ته په مینه عمره دا خزه دا یا دا سړی دی یا دا بنی آدم دی ډېر ښایسته دی او دا بنوټي حسن او د بنوټي حسن ته څومره تابعدار. د دې تبلیغي جماعت امیر مولانا یوسف رحمت الله هغه یو تقریر کړو په دې عیدګاه کې نو هغه دا یو خبره نن نه په 64 کې دا تقریر کړ. اوس مې یاد چې د دنیا د معشوقو حسن چې دی هغه بنوټي وي. مثلا شونډې پرنګ سری کړي مخ باندې رنگ مګلې په نوکونو رنگ مګلې ویخته په شیمبو دې ک میمبو دې پاګه غوړ را غوړ کړي. نو د دنیا د معشوقو حسن چې ده اب بنوټي وي
او د جنت د حور او حسن چې ده هغه به فطری مثلا شونډه دا به قدرتی سری ننګي دا به قدرتی سری هغه ته په قران کې لفظ حور وای حور هغه خزه ته وای چې یو سترګې تر دې د چا چې وګدې سترګې او قدرتی توري وي دې ته حور وای وختبه الله دې راته وخی یو واقع راځي چې د معراج پشپ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته بوتله شونو جبريل ورته خوده چې جی دا محل دی او دا بنگلی دی او دا دادی او دا دادی او دا دادی په یو محل کې یو جنای ولاړه دا او هغه مسکای غوندې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته راغلی چا مسکای شو نو داغه د دې غاخونو هغه چمک چې ده په دې جنت پریوت چې پریوتو حضور خیال داو کو چې جوړ د خدای دیدار دی جبرائیل ورته وی چې غبراویګه ما نور څه نشتا هغه جنې مسکای شو داغه د غاخونو د تجلی پټول جنت پریوت نو ذکرنا تپوسی ته وکړو چې تاسو کې هغه ورته یا رسول الله ستا امتیانو لچ کوم حور خدای پیدا کړی دي زه دا غحور خدمتګار یم الله چې د کومو حور د خدمتګار د غاخونو چمک ټول جنت رڼا کوي چې حور بلا څنګه تاسو بوای چې د دې مليانو د ځان نه قرآن کې راغلي قرآن کې راغلی چې د جنت دا نوکران به څنګه نوکران زمونږ د ملک نوکران څنګه د چا پوزه چیتای د چا غوګنی د چا خپګوډای د چا یو سترګنی داسې نوکران خلکو ساتلی دي خانانو مانانو کړ خیال درا نو اوس د جنت نوکران به څنګه نو قرآن په ډېر مشفقانه انداز کې انوکرانو بیان کړي چې تپوسه مکوا انوکران بداسي چې زارا ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اے حبیبا د جنت نوکران بداسی خادمان بداسی چې تو ورته وګوره نو تبخیالو کې چې دا جوړچا ملغلرو نه تار وسته دی یو د بل د پاسه ټکیاوي نوکران بداسی لکه د ملغلرو پټ او بیا چې په کوم لاسونو تا ته د خوراک شی پیش کړي الا سونه به څنګه وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا کنګړ به د زرو اچو کنګړ جنت کې به سړیم کالی اچي څنګه چې دنیا کې خزي کالی اچي د زینت د پاره داسې به په جنت کې خزي هم کالی اچي کنګړ به چوری د زرو او پاغه لاسونو به تاته د خوراک شي پیش کستا کله دا شو خوشي چې یاره د نوکر د لاس نه خورما زبد سي پروتما او ډډه به میوالي او داونه دي په خپل د میورا سپینا کیو زما دی خلی لګی رو اوس د اکبر بچا لټته ځه او لاس کې نشما خلی لرو هاجی نو قرآن وی چې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان تکیاب والی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندې
چې دا فرشونو سټ به د شنو او د غټو ریخمو وجن الجنتین دان او د جنت دا میوه با او ونی د دې خلی لروړي تاسو خیال نو زما عزیزان عرض میں داو چې د قران کریم دنیا ته دراتلو غرض هغه دا نه دی دا مونږ چې څه شی جوړ کړي قران کریم قانون دی او د جناب محمد رسول الله د امت د پاره دی او تر قیامت پورې وي نو ستاجون اب دنیا کې څنګه اب داسي چې تو وعده کې نستامخ کې بنقشا پرتې د قران جوړه کړي کتا کې مړې وشي ستامخ کې بنقشا جوړه کړي د پیغمبر جوړه کړي کته دنیا کې اوسېږي پیغمبر چې کوم طریقه باندې زمانہ د نبوت تیر کړي درويشت کاله هغه نقشه پرته ده هغه تبګوره هغه سی بجون تیرې هغه سی بواده کې هغه سی بمړې خخه هغه سی خبري به څنګه خبري بچا سره څنګه قولوا للناس حسنا چا سره چې خبري کې نو خوږی او خې خبري به پښتنو خبري بنه کې پښتانه اشنغریان وی منګه پښتانه منګه مال منګه مغم پښتاني چې د شپې په یو بجې په دې سړک خزه د بایسکوپ نه را روانه کړي واړه خو به غریبان خو به ټول عمر شرمېدل خدای په پاکستان کې اوس په غټو شرمولو شروع کړي غلام ساکه مو شرمول او د نواز شریف لمبر دې دا ډېر اګمال کړي دا دروغجن حیران بش چې پدری سلويخ کاله کې دی پاکستان حکومتونو د قران سره کومه لوبونه او بیا یو لوی ظلم عزیزانو بل شو لوی ظلم هغه د اوقاف د وزیر په لاس باندې مولا خرید کړي مولا خرید کړي شو او مولا ولا هیله جوړه کړه خاين نشانه د مسلمان زمونږ د ملک کې خیالو کې رامړې جوشه غسقات ګرځي را ګرځي دلته کوي دې څه دا ټکي دې غوړې تاسو هم په دې دوکه کې مونږه چولې چې روړه په دغه ګرځندې باندې ناستامنه لاړو د جنت توتی استاد مړي کور دغه نکم مران کور دا پلار مران دی خو وګور ته چې د مور پیدای زما مخ کې لوي شو سیوا داران توب نه دی بل کار نه دی غلط وي جوارګر توي ډاکو توي زناکار توي پلیت توي مردار توي جمعات لچر نه راغله تمړي راته په کټ کې پروت او زدل تناست او زه وایم چې لفرض او لواجب او لسنت او لمستحب او لمنظورات بلکې جميع حقوق د بار تعالی چې لازم شویو په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغه د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي تا د خدای قران وی چې تاسو دې معلوم نو چې دا اکثر ادا کړي اظن المؤمنین خیره په هغه وخت نه چې کوم تاسو معلوم نه چې ته زما مخ کې د مور را پیدا شو زما مخ کې لوي شوی نو زه څنګه وایم چې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورزنی فوت شي زما مخ
ها یو سړی ما نه دی لیدلی چې نیم خبر نو کاغه د پاره وایم چې هلکه ظن المؤمنین خیره نو دا جایز دي لیکن چې ما لیدلی او زه ووایم چې پس په فدیه د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمعي مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی او ما قبول کړی ما دا څه چل کېږي ماما وایي په دې کې 5 نه 15 لکه جوړي نو بس دا هیله شو دا هیله ده که دا دوکه ده